کا 14 اگست 1947 کې یو ښکلی وطن پاکستان راغو او دا یقینا د الله رب العزت موږ ته سره لوی نعمت راکړی دی او د دې قدر کول پکار دی. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې دې ورځې باندې 14 اگست باندې د شکر کولو په ځای باندې موږ د الله رب العزت نافرماني کوو، گویا کم نعمت اعلی پاک موږ ته سره کړی دغه نه قدرې کوو. په دې ورځې باندې شرعي اعتبار سره پاکستان جھنډا لګول کاغه کې د اسراف نه وي نو فقها علما وایي چې دا جایز دی، گنجائش شته دی وکړي. اور دین علاوه موږ ته پکار دی 14 اگست باندې موږ ختم قرآن وکړو، دعاګانې وکړو، صلات شکر مونځ وکړو چې الله روزه موږ ته یو ښکلی وطن راکړی. ازادي ډېر لوی نعمت دی یقینا. نه موږ ته پکار دی چې عملي طور سره د شرعي حدودو کې دننه دننه موږ د الله شکر ادا کړی او خوشحالي مو نه کړې. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ خاص کر کم نوجوان طبقه ده، هغې په دې ورځې باندې انتهایی زیات یو قسم ته ګناهونه لکه ځان لپاره جایز ګڼي، نو چې کوم طریقې سره زموږ د نوجوان طبقه دې ورځې باندې فحاشي پیلوي یا کم نور داسې ګناهونو کې مبتلا وي، ګانې بجانې اورېدل، زیره خبره یې ګانې بجانې شریعت کې اورېدل حرام او ناروا دي. اور دین علاوه آتشبازي کول هم اسراف زمره کې راځي، اسراف ضمن کې راځي، شرعي اعتبار سره دا جایز نه دي. کمې پیسې په آتشبازي باندې لګي پکار دی، دا پیسې د یو خوار غریب ته ورکړي شي، یا د مدرسه کې ولګي یا د یو مسجد کې ولګي، نه دا سړي د برکت کې جاریه ده. اور دین علاوه زموږ عام بله کومه غټه مسله ده، زموږ د نوجوان ملګري موټر سایکل د هغه سلنسر ولګي چې زیات شور پیدا کوي، نو دې کې چونکې بل مسلمان ته تکلیف دی اور بل مسلمان ته تکلیف رسول دا ګناه ده. ولی حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې کامل مسلمان مؤمن هغه ده چې هغه د ژبې او د لاس نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي. او چې کله موږ تاسو د سلنسر موټر سایکل ته خراب یو لګو کې خپل باندې پریشان، نور مسلمانانو ته پریشانی، او بل دا چې کم شور پیدا کیږي دا د انساني د ذهن لپاره کوف سبب دی، تکلیف سبب دی. او دین علاوه چې څومره د غیر شرعي امور دي ټول د ضمن کې راځي، لکه څنګه مارس کو غانې بجانې یا آتشبازي یا موټر سایکل ریسینګ یا ویلینګ. تر علماء دا نه کوي چې کم سړی موټر سایکل باندې ویلینګ کوي او د مړ شو دا د خودکشي حکم کوي، نه دی چې نه د فضول کارونه ځان ساتل پکار دي. ها شرعي حدودو کې دننه دننه د شریعت حدودو کې دننه دننه کا سړی او خوشالي کې هغه شریعت کې جایز او بل دی ورځې باندې اسراف نه هم ځان ساتل پکار دي. ولا تسرفوا قرآن حکم دی، الله رب عزت امر کوي چې ولا تسرفوا، تاسو اسراف ما کوي، انه لا يحب المسرفين. الله رب عزت اسراف کوونکو سره محبت نه کوي. اسراف څه دی؟ کم ځای کې یو روپۍ لګي هلته دوه لګوي، او بیا پیسې داسې ځای کې لګول چې هلته ضرورت نه وي سړی پیسې ولګي، دا د تبذیر ضمن کې راځي. اور ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. هغه باندې سخت وایي درغلی چې کم سړی تبذیر کوي دا د شیطان وونه ورته ویلي شوي دي. نه دی چې موږ تاسو ته پکار دی چې 14 اگست باندې موږ تاسو نه الله رب العزت خفه نه شي. الله رب العزت کوم انعامات او احسانات کړي دی باندې چې موږ تاسو څومره د الله شکر ادا کوو، نه دی کې الله رب العزت اضافه کړي دی چې قرآن کې دا هم راغلي لئن شکرتم لازیدنکم، تاسو د کوم نعمت شکر ادا کړئ دی کې به مزید اضافه کړي. نه دی چې زما ټول موږ ته دا درخواست چې موږ تاسو خپل ځان د 14 اگست باندې د ګونو سره خپل باندې و ان شاء الله ګونو ځان ساتو، نور ملګرو ته ان شاء الله ترغیب وکړو. الله رب العزت موږ ته صحیح سمجھ نصیب کړي.